وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين سورة بقرہ آیت نمبر 124 یاد کیا وقت چکلا امتحان واغستو د ابراهیم علیہ السلام رب داغا پیسو خبرو بانی پس پورے کئی آغیل را او فرمایل پروردگار بشک ز ګرځون کې امثال د خلق د پار امام او پیشوا او فرمایل ابراهیم علیه السلام او زماد الواد نه نو فرمایل پروردگار چې نرسیږي وعده زما ظالمانو ته اوس ابراهیم علیه السلام د میاشت ذوالقعده او ذوالحجه دا د ابراهیم علیه السلام د قربانو د امتحاناتو داغه تکمیل میاشت دی ذوالقعده او ذوالحجه د اخري میاشت دی د اسلامي میاشت دی د محرم نه شروع کیږي او دا په ذوالحجه باندې ختميږي ابراهیم علیه السلام وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ اسلامی عبادات دي دا ارکان اسلام چورته وي کلمه او منځ او روزه او زکات او حج نو خو دې پرایز بیا ډیر دي خو دې دا ارکان اسلام دي نو ابراهیم علیه السلام عبادات شروع شو او امتحانات شروع شو او امتحانات ډېر سخت امتحانات اولنې امتحان د ابراهیم علیه السلام درې قسم امتحانات پر راغلي دي فکری او نظری امتحان سوچ او فکر ستورو ته ګوري هاذا ربي نور ته ګوري سپوږمۍ ته ګوري بیا د عزم او د ارادي امتحان چلاړو د بوتانو مقابله کوي او د نمرود مقابله کوي بیا د ایمان او د یقین امتحان اور توردانگی او ہجرت کئی او اخپلا بی بی جی کمدین پہ شڑ بیابان کی پریدی او اخپل بچے قربانی کئی دا ټول امتحانات پہ کرارم نو فکری و نظری او دا سوچ و دا فکر امتحان پاس کو بیاداغین پس دا عزم و دا ارادی دا مقابلی امتحانم پاس شو او دا یقین او دا عزم و دا ایمان امتحانم پاس شو نو اللہ تعالی ولی لقب ورکو خلیل الله او خلیل الرحمن لقب ولور هر پیغمبر باندې ډېر امتحانات راغلي دي ابراهیم علیه السلام باندې ډېر زیات امتحانات راغلي دي د ټول نمخ کې دا غي امتحان اله شروع شو چې کله د فکری سوچي او نظری امتحان نو وتلو نو د بوتانو مقابله کول او د بوغانو مخې ته ورېدل دا ډېر ګران کارو ناغه بے بس معبودان لورغه دا ټول بے بس معبودان دي که څوک د ګټي بندگی کوي که څوک د ونو بندگی کوي که څوک د انسانانو بندگی کوي که د پیریانو بندگی کوي که د مزارونو د قبرونو بندگی دي د بے بس معبودان وي بے بس د دې سره سواس نشته اذان محتاج دي غریبانو ا مشهور خبره ده کنه والي سواد یو ځل یو نوکر نو تاسو کوی چلکا زړه اوچت انسان یم او کنه تړي اوچت انسان هغه ورته له دوه اوچت نه یو شان دی نو دا کوم سره سړی ته خبرې نشته ما کوم سره سړی ته خبرې نشته او بیا کپنم زما وسایو شان دی او قبر مخ استاد جنازه ډېر خلک ولاړ او قبر بدل پوخ کی او زما په قبر جنازه بل خلک ولاړ او قبر مې کچي تم بے بس ہے او زم بے بس ہے دا ټول معبودان د الله نه سوا چې دا ټول بے بس معبودان دي دوی سره سم نشته
چې سړی ډوډۍ ته محتاج نه به څنګه معبود شي، او چې سړی اوبو ته محتاج به څنګه معبود شي، او چې سړی انسان ته محتاج نه به څنګه معبود شي. مال راکوه څومره پیران چې کوم دی نو دې چېرته مرید له پیسې نه ورکوي، خو مرید له پیر له پیسې ورکوي. او پیر دا جب چړک شي نو الله دې غر کړي، نو دې مرید له ولې نه ورکوي، دا خوار دی او غریب دی. دې یوازې چې کوم دی نو بس دا د پیسو ټیکهدار دی. سوچ دیو کې کنه دی خپل شاګرد له دی ورکی پیسې، دی خپل نوکر له دی ورکی، دی خپل مرید له دی ورکی، ځان جبونه ډک کړي دی او ځامنه بچي ټول سرکش او باغیان دي. څومره پیران چې دي تاسو لار شي وګورئ دا بچي ټول سرکش او باغیان. برېته ګره ځوان خروړي تاسو بدی کې دا شاه احمد قریشي دی کا ګل احمد قریشي دی سمردار دی دام پیر سیف دی ګیره خرول او برېته خرولې دی او خانه د منځاو د څنګه خبر نه دی، د روزي زکات خبر نه دی، او خلک راځي سجدي ورته کوي. یره کده د سجدي کوي د سید عقل نخلاص انسانات د دنیا کې دل. نو دا بے بس معبودانو پس ابراهیم علیه السلام لاړو. مخکې جماعت واستو ویلو کنه د نمرود مقابله سره هم دا خود لاړو بے بس معبودان ته د اختر روز د وزې چیزو زره مختصر بیان زره دا موضوع پرو کوم. نو ټول بوتان مات کا هغه تبره چې نه د غټ بوت پر سټ کې ورواچو، دا غټ بدعتي یا دا غټ پیر او دا غټ مرید او چې دا کومه د بوتان نه تاویږي د قبرونو تاویږي نو دا خوراکونه ډېر کوي نو هغه غټ شوی. ناورته دا کار چا کړی دی؟ ناورته دا خو دې بوتان وکړی دی. دې غټ بوت قارشه او د دار سمات کړی دی. قال بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون. ابراهیم علیه السلام زمانه ولې تاسو کوي د دې بوت نه تاسو کوي دا تبره چې بده وګړي د دا بوتان مات کړی دي. ناوی ورته ویل چې بس سرونه ښکته کړل چې دا خو د خبرو اترو نه دی نه د جواب دی. ابراهیم علیه السلام ته وایي چې اوف لکم ولما تعبدون من دون الله فلا تعقلون. تاسو په دې معبودانو دي خشاک وي اوف لکم دې بیزاره اوف یو عادت نه وي په دې ګندګي را پاسه پرته دا عبادت لایق دی. خپل ځان نشي ساتلی، خپل ځان نشي ساتلی او تاسو ته معبودان وایي، عجیبه غوندې کار دی. نو نمرود غصه شو او دا نمرود خو ابراهیم علیه السلام یو ځل مخکې هم لیدلی و که نه. مخکې ما تاسو ته ویلو چې ادریس کاندهلوي رحمه الله خپل تفسیر کې معرف القرآن کې نقل کوي چې ابراهیم علیه السلام ته مور ویله وای زه چې د رب خواله لاړ شو. کومه رب؟ وای رب العالمین. رب العالمین خو په عرش باندې دی. رب العالمین خدای د هر څه پیدا کړی په دنیا کې. رب العالمین به کوم ځای کې وای دا نمرود نه دی. ویل ښه وای دا نمرود چې رب العالمین دی دوی ورغله چې ورغله چې ګوري د سرو زرو تخت او په هغې باندې راپاسه سرو زرو کرسۍ او د جواهرات او ملغلري او په هغې باندې یو بدترین او یو بدشکل انسان چې کوم دی ناست دی او چاپېره لاندې تخت نه دي نو دا دنیا د حسین ترین خلک چې کوم دی په دنیا کې دی راغونډ کړي دا ټول هلتې ولاړ دي. دی د خپلې مور نه تپوس کوي چې دا ابۍ دا چې پرې تخت باندې او په دې کرسۍ ناست دی دا څوک دی او دا لاندې چې دا څوک دی؟ وایي دا رب العالمین دی. دا مخلوقات دی. څومره بېوقوفه رب العالمین دی، څومره بېوقوفه دی چې وایي ځان یې بدشکله پیدا کړی دی او دا لاندې ما تحت ټول ښایسته پیدا کړی. دا رب العالمین دی. وایي چې کله ابراهیم علیه السلام بوتان مات کړه نو بس نعوذ بالله هغه بے بس او بے وس معبودان چې دنیا نه لاړ نمرود له غصه ورله نو لکه ته څنګه رب العالمین چې تا دا بے وسه او بے کسه او د درب چې کومه څه نه لګي تا هغې ته معبودانو بیا هم ځان ته رب العالمین وې. عجیبه خبره ده. نو بس نمرود چې کومه دی نه غصه شو خو لیکن یو طرف ته د نمرود چې کومه دی نو آتش دی اور دی سرکشي ده او بغاوت دی او بل طرف ته عشق خلیل دی د ابراهیم علیه السلام محبت دی د توحید سره او د الله سره. بیا ورته نه اور څه ویلی شي او نور ته چې کومه دی نو بیا د نمرود سرکشي څه کولی شي. اور اوله بل کو ډېر غټ اور اوله بل کو منجنیق کې ورته راواچوخه ابراهیم علیه السلام هغه په هغه اور کې څومره خوشحاله و ورځې دی یا زیاتو کم دی دومره خوشحاله دی دومره ښایسته زندګي ده خو بالکل اور چې کومه دی نو څه شو خو بردا و سلام علی ابراهیم یخ شو بس سلامتیا ولا جوړ شو. دا د ابراهیم علیه السلام ازمایش
او چې د اور راوتلو ته زما ستا جوړ نه راځي ته زما علاقه پرېږده. ابراهیم علیه السلام بالکل ټیک ده پرېږدم. د بابل عراق نه چې روان شو یو ور سره سارا بی ده تر لوری ده بیبي ده او یو ور سره تر زوی دی یا وراره دی یا د لري تر زوی دی چې هغه لوط علیه السلام دی پیغمبري ورته رامیلاو شوي نه ده لیکن بالغ دی او ځوان دی هغه په اسلام راوړی دی ایمان یې قبول کړی دی. بس دوی 3 کسان را روان شو په دنیا کې هم دغه 3 کسان مسلمانانو یو ابراهیم علیه السلام دی یو لوط علیه السلام دی یو سارا بی ده. نور څوک په دنیا کې د الله بندګي کوونکي نه وو پیریانو کې به وو پیریانو کې به وو چېرته به ګټو لوټو کې به وو دا د ثقلین نه علاوه چېرته به نور وو خو لیکن په انسانانو کې خو همدغه 3 معبودان دي. او د حق ځای نه ابراهیم علیه السلام راغی په لارې د بادشاه سره مقابله راغله. د امتحانات دي د هغې نه بچ شو چې کله د هغې نه بچ شو نو هغې وله خپله لور یا وینځه چې کومه دی نو هغه ورکړه هاجره وی او هاجره به ورسره دوی کنعان ته راورسېدل. کله چې کنعان ته راورسېدل نو الله تعالی چې یو طرف ته ابراهیم علیه السلام او سارا بی او هاجره بی ټول دعاګانې کوي چې رب موږ له یو پاکیزه بچی پکار دی. پاکیزه بچی ولا الله تعالی ورکو. خو چې کله بچی ورته ملاو شو نو سارا بی خفه شوه. سارا بی په دې خفه شوي نه دی چې هاجرې به ته الله زوی ورکو زما زوی نشته. سارا به په کینه کې نه وه په بغض کې نه وه په حسد کې نه وه. سارا به په دې خفه شوه چې فاستبقوا الخیرات او چې زما په بچو کې به پیغمبر نه یو بچی مې پیدا نه شو. هاجره به ډېره زیاته ښه ده د الله تعالی وله بچی ورکو او بچی به پیغمبر وي د هغه به سلسله وي د پیغمبر یو زما سلسله خو ختمه شوه خو بس یو سارا به یم یو پات به شم خبره ختم. نو هاجرې به خو قربانیانې ډېرې ورکړې وې خو لیکن سارا به چې کومه قرباني ورکړې ده نو هغه قربانیانې د هاجرې به نه زیاتې وې. وطن پرېښودل بیا راوتل او دا بیبي چې کومه دی نو خپل خاوند ته تحفه کول دا ټولې خبرې هغې کولې. بل دا چې څنګه چې خدیجة الکبرى رضی الله عنها اول اسلام قبول کړی دی اول اسلام خدیجة الکبرى قبول کړی دی. بیا چې دی نو وروستو پسې ابوبکر صدیق رضی الله عنه په 2 نمبر کې اسلام قبول کړی دی. دغه شانتي اول سارا به چې کومه د اسلام قبول کړی دی. ابراهیم علیه السلام باندې ایمان نه وړی دی نو بیا لوط علیه السلام نه وړی دی. نو دا زنانه چې دوی وایي زموږ څه قدر دی څه قدر دی تاسو خپل قدر په خپله په خپل په عمل کوئ چې الله تعالی وایي چې قدر وکړئ لوپټه په سر کوئ بولقه په سر کوئ تاسو بولقه گزار کوئ لوپټه گزار کوئ سرتور ګرځئ. نو چې سرتوري ګرځئ نو الله تعالی چې تاسو نه دغه شیزونه جوړ کړو خپل قدر چې برابر کړئ چې کمال ته ورسئ ته ځان کمال ته نه رسې. نو سارا به پریشانه شوه په دې خبره باندې حکم راغی پروردگار حکم راولېږه چې سارا به مخه په کوه. دا هاجره به سره دی ماشوم 2-3 میاشتو ماشوم سره یو وادي ده وادي فاران ورته وایي هغه ځای کې د الله تعالی زما کور دی د هغې اثرات او نښې تا ته به ښکاره شي هلته به کعبه شریفه بیا جوړې وروستو خو لیکن اوس دا ویسه هغه شړ بیابان ته ورسو. هغه شړ بیابان ته څه کړه هغې ته سره د ماشوم راوست او بس یو ګوتهی کجوري دی ورسره یو مشک اوبه دي پابندي هم د خبرو چېرې خبرې دا به نه کوې دی بس ډېرې منډې تړلې والې چې ته مو چا ته پرېږدې په دې شړ بیابان کې څوک شته نه موږ چا ته پرېږدې. آخر هغه هم پوه شوی چېرې دا زما خل دی چې الهي حکم دی دی ځکه خبرې نه کوي. نو د هغې نه بعد چې نه ورته ویلی چې دا د الله حکم دی ویل چا د الله حکم نعم وایي زه بیا خو څه پروا نشته اذن لن یضیعنا نن په دې وخت کې په دې زمانه کې مونږ الله بیا نه ضایع کوي او بیا د انسان او د مخلوق حفاظت ته ضرورت نشته چې الله د چا محافظ شي که نه دا ټوله دنیا دې د هغې مخالف شي د دې څوک هېڅ هم نشي کولی او که کولی شوی که نه ډېر خلک به نه وي اوس که دې انسانانو څه کولی شوی که نه نو دا ډېر خلک دا به اوس نه وي نه به چا سره مال وي نه چا سره دولت وي نه چا سره عزت وي نه چا سره کور وي ډېر خلک داسې ټوله شپه ټوله ورځ سوچونه دقه کوي بل کار یې نشته چې
چې دنه می مال واغسته دنه می عزت واغسته دنه می جاه واغسته دنه می کور واغسته دنه می بنگله واغسته دنه می گاړې واغسته څه چل می وکړې چې دې ختم شوي ماته دې نه ملاوي چې دې غرق شوي یره الله دې خوشاله کدا سکے ځان مړ کې کنه نو تاسو به دې سوچونی فکرون شیخ چلی نه ملاويږي دا کینه او بغضونه او دا نفرتونه د دې وایي څوک د الله محافظ شي الله حفاظت کوي بس خبره ختم شو دې محافظ شو دې بچ شو ابراهيم عليه السلام ورته ویل چې نه دي ځای کوي حکم دغه دې زما د پاره الله تعالی چې نو دو پیغمبران ته ابراهيم عليه السلام یو دعا کړې وي ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم وای رب زما په دې الواد کې پیغمبران نه ولید ګور الله تعالی دو پیغمبران د ابراهيم عليه السلام په نسل کې او یا زره پیغمبران نه ولید او یا زره پیغمبرانو نکړي او په دنیا کې صرف ډېر کم چرته 5-6% خلک په هر زمانه کې د ابراهيم عليه السلام نه منکر دي نور هیڅ څوک د ابراهيم عليه السلام نه انکار نه کوي نه يهودي کوي نه عیسائی کوي نه د مکی مشرک کوي نه مسلمان خو سر نه کوي چرته 2-3% د آتش پرست او یاده هندوان سیکان وغیرہ چې دا به نور څوک د دې نه انکار نه کوي هر یو سړی په دې فخر کوي اگر که مشرکان دي وره کئی خو شرک نه عیسی ابن الله او زیر ابن الله او سو بوتان متانی داغه بندگی کوي لیکن د ابراهیم علیه السلام د ملت نه انکار نه کوي نه ابراهیم علیه السلام الته دعا وکړه الله تعالی پای کې دو بچی راو ستاسو په ترې دوه بچو ته ور یو احسان د ابو وکړو اسماعیل علیه السلام ته زمزم وبو ورکړي زمزم وبا د اسماعیل علیه السلام په وجه باندې رااله چې غلطی متینه والی کنه نو الله تعالی چې دنه والا هغه وبنه ورکولې او نبی علیہ السلام ته داغین اوچت شي زور کو حوض کوثر نبی علیہ السلام ته حوض کوثر ورکو زمزم وبخ هغه تاسو په میراث کې پاتې شوی زمزم وبو تر نکنه پاتې شوی په میراث کې اسماعیل علیہ السلام نکده او الله تعالی هغه ته کوثر چې کوم دینه داسو کو دا ورکو نو هغه ته آبی حیات چې کوم دینه هغه ول ورکړه یو عظیم شی دې کوم اثر دی د کوثر په دې زمزم کې جنتی اثر دی زکه په دې کې شفا ده الله چولی ده زکه په دې کې ډېر صفاتونه ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې څوک په کمی نیت باندې اسکی کنه الله تعالی ولا کوي کنه کې تجربه هغه شی الله تعالی دا چل کو دی له وبور کې زمزم او ال دی وبور کې څه شي کوثر ولور لہذا الله تعالی په دغه امتحان کې ابراهيم عليه السلام پاس کو بچي چې کوم ده نو سره هغه قابل لمنډو ترلو شو نو دا غزګینه په شراغ ورته وای چې ستابه بارک حماته دا حکم دی خوبونه اینما حکم ملاو شو چې زتا ذبح کما تا بل امتحان دی غټ امتحان دار یو طرف ته بچي غوښتل لکه سره سوچو کې کنه دا الله نه غواړي نیک صالح بچي یا الله مال راکې الله تعالی ول بچي ورکو پټه عمر کې ول ورکو لستیا کالا سل کالا شپکشلی کالا عمر تاریخي روایتو کې هغه بچیم بچی دی څنګه بچی دی چې بچی خو نه زما استاد په شان دي خو نه دی خناو اسماعیل علیه السلام نو چې کله اسماعیل علیه السلام ملاو شو چې بچی و دا خو ماته الله تعالی چې دن په خوب کې خی چې ذبح حکم بچی ذبح حکم څنګه چل بکیږي نو یو طرف ته پلار حلیم دی صابر دی او عظیم دی بل طرف ته زویم چې کوم دی حلیم دی او صابر دی او عظیم دی نو دې چې وته نو چې پروردگار تا ته خودل دې بل څوک حلال کړو ما صلی الله علیه او بل د ما سره کوم خکړی دي زه راوسه په شړ بیابان کې چولې نه دا خبرې نه کوي بچي الله تعالی دې عظیم پیدا کړو چې پلار ته چې پلار د درې خوبونه چې تا تریش پیل درې دا خو خوب نه دا خو وحی دا ته پیغمبر او شیطانی حربی چې کوم دې نه دې مخ ته مقابله کو درې ځله شیطان چې کوم دې راضي په مختلفو طریقو باندې ولیکن شیطان چې کوم دې هغه نه په ابراهيم عليه السلام باندې غالب شو نه په اسماعیل عليه السلام غالب شو او نه په هاجری باندې غالب شو اس غلبه په ونه ناورتي قال يا بني اني ارى في المنام اني اصبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت فعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين پلارم چې کوم دې پلار دې خو زویم زوی دې هغه ته پلار وي زبر صابرم ان شاء الله بس سبت خپل جذبه او قرباني ښکارا کا
ته چاړه راواله او جذبه قرباني ښکار کړه بالکل تیار یم صرف د الله سخپي مو تړل چرته چرته په وینو باندې زما خانه شي سترګې ورګې تړل پکې نشته داسې تاریخي قصې دي دا بیا خو امتحان نشو دا خو امتحان نشو چې سترګې وتړل نه ابراهيم عليه السلام سترګې تړلې دي نه اسماعیل عليه السلام سترګې تړلې خه تیار ته پروتو خدای الله سخپي تړل د عقل منی ځکه چې روینه ده چې زما په وینو باندې چرته ساجامي بس خانه شي بس ته قرباني ته تیار شي دا غزوه چې الله تعالی چې کوم دینو څومره وی ادب ولور کړی دی څومره صبر و یہ پیزانی نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی وہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی ہوئی یعنی د پلار نه لري وګنه خو څومره د آداب نه ډک مور ول آداب ورکړي نن سبا خلک کوئی پلار دي چې پلار مور د کار نه کور کې ټوله شپه ورستا کار دی ته د مور بچی سره چې پلار خو بچی قلارول نو شي هغه بس یو 15 منټه جواهلی نو سقالت په راوسي سزا لکې نه د پلار مینه خو د بچی سره دغه 15 منټه چې کله کور تراشي وزراشه ته بچیا په خوا کې لکه ساکي او چې دوه درې ناروا کارونه هو کې جوړ سوته ورکېګا ها لیکن مور اصل کې چې کومه ده نو مکتبي اول چې کنه د مور غیګه ده دا مکتبي اول لہذا مینا تلاړو په مینا کې په 10 ذوالحجه باندې اسماعیل السلام چې دنه هغه سکو هغه وټړو هغه سملو او چې چاړه را واغستره او هغه چاړه د ابراهیم علی السلام په مړی باندې کېږي نو بس ګډه تر اورسېدل او ته د حلال کو اسماعیل السلام پر وړاندې به چې چلي نشته چلتي الله اکبر وایي ولتي الله اکبر دا څه سیدی سیده چې کله جبرئیل امین هغه ګډ چې کوم د قابل او د حابیل په مقابله کې د حابیل نه قبول شو او هغه بس جنت کېو اق ګډه ولا راوستو چې دا څه کده حلال او ورته خوب درشین فقط صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا له البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم بس دا یو سلسله شی بل سنت ته او دا سنت د قیامت تورزه پوری جاری وي یو غامیدی ره غامیدی مردار چې کومه نه هغه وای چې دومره 2 کروڑ او 3 کروڑ قربانیان خلک دا ظلم در زیاته دي الله دې غر کدا او یا حضور پیغمبرانو سنت ته بسین باندې لاو کې دا خدا او یا حضور پیغمبرانو سنت ته بلکې دا او یا حضور نه مخ کې تیر شوی دی داغي حابیل او د قابیل نه دا سنت شروع شوی دی خو لیکن بیا د ذوالحجې سنت اسماعیل علیہ السلام د طرف نه د ابراهیم علیہ السلام طرف نه شروع شوی دی 70000 پیغمبران په دې قرباني کړي د بل سم باندې او ته چې نه دا ظلم دی دا زیاته دی ته کینه په برتانی کې کینه څنګه پرویزیان او قادیانان ناس احمدیان ناس نو تم ور سره کینه مردار ته هم پرویزه یو خبره راو باسي دا قرباني چې روانه ده دا یو ډېر لوی قرباني دا په بدل کې دا قرباني مونږ د ګټ سیرجی کو دا د ځي قرباني ده د بچی قرباني په سر باندې مونږ لا الله تعالی یو ډېر لوی احسان د ابراهیم علی السلام سره وکړو چې هغه سلسله شروع شو کنه چا بچی الله ولېګا کم یو وته تیار وي دا وړه ګران کار دی کنه اوس موږ چې دنه اخ ګړه کې ستوتم تیار نه چې د خمالدار مې هغه بیکاره مو دي قرباني ګوري ګرځي چې په خروب سي ګرځي خ قرباني والا اول وګر د خمجدار خ کرور لمور ګډ والا چې وستي کیږي او نوم ناموس مکه ولا کبه ټي وي می باندې کوم نوم ناموس کې په لکاو په کروڑاو یا خلاص ظلم دې ذاته را پلتو کار دي خ ګډ واخلا شل زره باندې والا 15 زره 1.5 زره خمجدار لمور ګډ والا کرور بیا غنه ملاويږي بیا چې ګډ بيزو واخلا سي له واخلا نور چدونه والا خو اول په خشيس په څور پسې شه چلول مکه دا یو عظیمه قرباني ده خو د یوسف په بدل کې راغلي ده په دې وجبانی د مسلمان فلسفه دار چې پروردگار ز سکوم ټول تعالی کوم زکه یقول ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك امرت وانا اول المسلمين زما هر څه پروردگار استاد پاره دي کزموس کروجا کزکات که حج که قرباني که عمره سم چې کوم پروردگار استاد پاره کوم او چې د الله رضا پکې نه وي عبادت هیڅ فائدہ نشته په دې وجه باندې وایي چې ډېر مانځ گزار ډېر تلاوت گزار ډېر روزدار روزي نیسي منځونه کوي تلاوتونه کوي رب تالي القرآن والقرآن يلعنه ډېر کله یو سړی د قرآن تلاوت کوي قرآن په لعنت وایي قرآن په لعنت وایي خو لیکن د الله رضا پکې نه وي الله راضي کولو مقصد ده نه ډېر خلک ته په عبادتو کې مشغوله دي لیکن مقصد تشریع کاری وي خلکو ته خو د الله رضا نه وي چې الله خوشاله شي نو هغه منځ او روزه او زکات په لعنت لګي چې سړي ځان ستړی کو
نو هر چیز کې چې دی نو سره د الله تعالی رضا ده. ځکه هر پیغمبر هر قرباني هر میشن لله فی الله کړی د الله نه سوا د بل چا سوچ او فکر نه ته. ځکه د پیغمبرانو ته د دومره لوی درجې ملاو شوي دغه صحابو ته د لوی درجې چې ملاو شوي تش د الله رضا. ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ ته پلار چې کوم په یو جنگ کې مخ لراغه ناغه ویل چې لکه دا پلار راغله دی او دا پلار خو د الله په مقابله کې راوته دی د رسول مقابله ته راغله دی. نو دا څنګه پلار دی دا اوس مقابله زوی چې کوم د الله د رضا لپاره لګیا دی او دې چې کوم دی نو د شیطان لپاره لګیا دی. بس یو دمه دا سره ته وو هغه ځکه ته گزار او چې کله نبی علیہ السلام ته مخامخ شو ته ابو عبیده وای څنګه ناشنا کار دی کړی دی او ته یا رسول الله ول چې بس هغه روانو وای ما چې الله او رسول خوشاله شي. نبی علیہ السلام هغه یو لقب ورکو امین هذا الامت د دې امت امانتدار بنده کنه په دغه کې دنه سو خبرو دی په بل طرف ته تللی خپل تر بل طرف ته اړولې وي دغه وخت کې خدای د دین یو الله خبر نور څه غلطه خبر نو لیکن اول چې یو الله خبر دی چې یو الله راضي شي او رسول الله راضي شي نو د خپل پلار سره جګړه څه کوي قلم د قوجو چې ابراهيم عليه السلام ول چې الله راضي شي اسماعیل علیہ السلام ول چې الله راضي شي اسماعیل علیہ السلام ورته سملاستو ابراهيم علیہ السلام چاړه راوسته او دا نوم چې نو ډېر خوږ نوم دی. خیر دی که په دې زموږ پښتنو کې چا نوم دي سیوا کې ګډوډي نو هغه ګډوډي کنه چې ابراهيم نوم دی په کارخانه دی نو ابراهيم نوم ډېر خوږ نوم دی. ابراهيم عليه السلام ډېر خوږ نوم دی ډېر جمالي پیغمبر په پیغمبرانو کې په ابراهيم عليه السلام کې انتهایی نرمي و انتهایی نرمي د دې وجه هغه ته جمالي پیغمبر وي. په هر وخت کې د فرشتو سره به جګړه ولانجوا چې دا قوم مغر کوا دا قوم مغر کوا دا قوم مغر کوا ها نیک لوط علیہ السلام دې کې داری هغه جمالو لیکن قربانی ته تیار مطلب د جمال دانه دی چې قربانی نه ورګي د نرمۍ مطلب دانه چې قانون دی ماته قانون نه ماتو. پلار تیار شو چاړه را واغستل او زوی تیار شو ورته سملاستو او پلار د پیغمبرانو خوب وਹੀ تا ته حکم دی دا په ګړو بيزو په واغانو باندې چې کومه ده نه دانه کېږي چې ته ګړي بيزي واغان دي درې ورځې حلال کړه قربانيان او خیراتونه دی وکړه په دې نه کې دا زوی باندې کوم زوی چاته ډېر په منت زارې باندې غوښتل دي عمر دې شپږ شری کال او سل کال نه بره دي او په هغه وخت کې چې تا بچي غوښتل دي چې ستا بچي ته ضرورت وو سحاری ته ضرورت وو سلسله نبوت چې کنه جاری ساتل ته ضرورت وو تعالی بچي درکو وسته حلال کا ذبح کا نو دا ډېر ګران کار دی. ابراهيم عليه السلام پای کې شو کامیاب شو په ټول امتحانات کې الله تعالی غسو کو پاس کو په دې وجبانی ابراهيم عليه السلام دا میاش ذوالقعده او ذوالحجه او دام په کې راځي چې محرم د اسلامي میاشتو چې کومه ده نو سره اولنۍ میاشت ده محرم او ذوالحجه چې ده نو دا د اسلامي میاشتو اخري میاشت ده. نو په ابتدا د میاشت کې هم د نبی علیہ السلام نو سه د اسماعیل علیہ السلام نو سه او د ابراهیم علیہ السلام نو سه شهید شوی دی حسین رضی الله عنه محرم او بیا په اخر کې ذوالحجه ده نو دغه یو شهادت ته چې اسماعیل علیہ السلام قربانی طرف ته کوم دین هغه سره هغه سملول دي او هغه چاره چې تیار کړه هم شهادت نو په محرم کې حقيقي شهادت ملاو شوی دی حسین رضی الله عنه او په ذوالحجه کې حکمی شهادت ملاو شوی دی چاته اسماعیل علیہ السلام چاغه سملاسته دی ورته چاړه به سراغسته ده. نو د کال اسلامي کال میاشت اول او اخر دا د دې امت د نیکونو دا غوږنه شهادت سلسله شروع شوې ده حتی تر رسیدلې ده. لہذا د میاشت روانه ده د ذوالحجه میاشت روانه ده پدې کې چې دینو ډېر لوی ثوابونه دي پدې کې روزي نیول شي نفلونه کوي پدې کې صدقات کوي خیراتونه کوي تکبیرات په کې ډېر چې ځان سره وایي او بیا چې کم خلق وسه کیږي ګوره نصاب نه چې وسه کیږي نو هغه دي قرباني کوي خو قرباني دي کوي چلول دي نه کوي چې وس کوي یو د نوم ناموس تر یا کاري قرباني نه چې په دومره کروڑه په دومره لکه اخلاص پالتو کار دي خګړ ځان له واخله خمجدار خسر له والا خپل څه شی والا خو ریا نه پاک او د دې وخت نه چې تیاری د سره دا پکار ده
چې په دې نیت په دا قرباني کې چې دا د ابراهیم علیه السلام قرباني وه چې اسماعیل علیه السلام یې ذبح کوو او د هغې په بدل کې چې کومه دی الله تعالی مونږ ته دا د ګډو د سیلیو د غوا وغیره چې کومه قرباني پرېښودله دا اصل کې د زوی په بدل کې چې کومه سره دا قرباني ده نو الله دې مونږ قرباني ولا جوړ کړي زموږ ټول عبادات دا لله فی الله چې کومه څه شي دا شي د الله د رضا دپاره شي الله تعالی دې موږ معاف کړي او دې مردگانو ته دعا وکړي دې لري کوم وفات شوي دي پروردګار ټول معاف کړي قبر د عذاب جهنم د عذاب نه بچ کړي جنت فردوس نصیب کړي د رحم او کرم معاملو سره وکړي او دې خپل وطن ته دعا وکړي پروردګار زموږ وطن امن او امان فکر راولې ته حفاظت وکړي ته حافظ او ناصر شي او دا مسائل او دا پریشانیاں دا قرضونه او دا لانجې به امید ختم کړي پروردګار یو عادل حکمران او عادل حکومت پکې راولې الہ العالمین دې کلی حفاظت وکړي پروردگار زموږ کلی حفاظت وکړي د مسلونو پریشانونو محفوظ کړي الہ العالمین څومره بیماران دي شفای کامله عاجله نصیب کړي قرضدار دي قرض النجات نصیب کړي د چا څه شرعي حاجات ضرورت سرته ورسي به الواد ورکړي نارینه الواد نارینه الواد ورکړي پروردگار زموږ استادانو شیخانو بخښي زموږ پلارو بخښي د رحم او د کرم معامله رسو کړي د سپکو بې عزته بیمارونو بچ کړي د سپکو بې عزته زندګۍ نه بچ کړي د عزت زندگی د عزت مرګ نصیب کړي قبر د عذاب او جهنم د عذاب نه بچ کړي د هغې خلکو مرګري کې کوم خلک ستا خوښ دي په هغې لارم روان کې کومه لاره ستا خوښ ده اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه